فرعون لوی ظالم اول نمبر ظلم خیداو چې انا ربکم الاعلى زستاسو لوی خدای دا غټ ظلم دی تعالی دا عقل دی له خدای درکړي دا سترګې الله دی لپاره درکړي دي چې د خدای مقابله کې ودرېګا انا ربکم الاعلى تاسو لوی خدای نمبر 1 دویمه سوا بنی اسرائیل سیدل په مصر کې دا د یعقوب علیه السلام نوسیو یعقوب علیہ السلام چې کله مصر تراغي د حضرت یوسف علیہ السلام ملاقات لا نو د یعقوب علیہ السلام 12 بچیو 12 د دې 12 بچونا دا غن سب خور شو او د مصر د نیمه نه زیات یا نیمه ته برابر دا د یعقوب علیہ السلام اولاد شو د مصر چې کوم خپل خلقو ذاتی کوم خلقو بادشاہي داغي پلاس کې و وزیران اغویو فرعون دا اغوینو هغه ته به قبطیان وي نغیب د موسی علیہ السلام په دې قوم باندې د بنی اسرائیلو کې موسی علیہ السلام امرستو پیدا شوی دی هارون علیہ السلام پکې پیدا شوی دی نو غیب په دوی ډېر زیات ظلم نه کول دا د ټټو کار په دوی کو ټټای به صفا کول لارو کو سو کار دا چوڑیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو ډیرانونه به په دوی چلو او په خزو به ولا په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یا تاسو خو د مصر خلک نه نو موږ له په کور کې خدمتونه کوي په ماشومان به ولا خدمتونه کول او چې کم کمزوري کارونه وو نو ابا بنی اسرائیل کول د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیل دغه اولاد بکول دا کارونه نو فرعون خوب ولیدو وې د خپل تخت باندې ناشته ما او یو سړی راغی په زمری سور دی په زمری باندې او چابک وسره دی او دې نیغ زما دی دربار ترانه نه و او چې دربار ته څنګه نه نوت په زمری سور دی خدای پاک دا سوک دی او راتلو سرا دا غزمری نه کوس شو او زما دی تخله او لته ورکړه چې لته ورکړه زما تخت پرې وته او زما گریوان ته لاس واچو او د تخت نه سردلان دلاندې راوغو نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه ودا سه خوب ملي دي صاحب دا زمری باندې چې کم سړی را روانو نو دا د په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو سین شکل سړیو یو دا د بنی اسرائیل د طرف نه را روانو هغه زمونږه نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی هغه طرف نه را روانو او شکل هم دا وی په شان معلومه ده دار چا شکل معلومه دار قوم د شکل نه پته لګي چې دا د قوم سره تعلق لري لکه د پنجاب نه یو مل مراغ دلته کې ناستو او تاسو سره خبرې نه کړې تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی بیا پښتنو کې د بعض علاقو خلک پیژندل کېږي دا د پلان کې علاقې لري دا د پلان کې علاقې لري دا د پلان کې علاقې لري وی بالکل شکل نه داسې معلومه ده چې د یعقوب بنی اسرائیل ولای او دا غیره طرف نمراغه وی صاحب د خوب تعبیر دی واضح دی څنګه دی وی دوی کې به یو الګ پیدا کیږي بادشاہي بم د ناخلو سردلان به ورځي او طاقت به وسره د کزمای طاقت ته کونټه پلاس کې او چوکا پلاس کې نیول دا طاقت ته او استاد دربار ته به نغران نوځي تاکي بدونه جرأت نه کې دی منې کې او نه بستانه او قران منې کولی او دا تعبیر او ټول او بیت کو دا تعبیر سوق وسره بس ودا چلو کچې دې ته بند تړل پکار دي سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصول مخکنه به ته بند تړل دې ته مخکنه بند تړل پکار دي څنګه به بند تړو ورته وی بس اډر کوا او بن اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کیږي دامړه کوا دا ختم کا بدالک باړو پیدا نشي یعنی دون قمقلو دومره بے وقوفانو چې رب العالمین د کمسیس فیصله کړی وي هغه تاسو بند تړلی شي الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپیره بچی تاغه ته بند سنگ تړي تاغه ته بند نشي تړلې خدا ردی او خپل سوچو د الله د حکم د الله د قاعده او د الله د فیصله په مخ کې زمانونو د انسان تدبیر اس کار نشي تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي تدبیر فیل کیږي بیا تب ارسمر تدبیر استعمال کے خوچ تقدیری مسئلہ پیراشی و دا تقدیر تورا پیراشی تدبیر فعل تو بچے بوزے او تب پاسپتال کے داخل کے چی دے بچی خوچ دا مرگ تورا دا اللہ دا طرف مقدر پیرا پریو دی اغا تدبیر ختم دا ڈاکٹر پا مخ کے بت ساخی
پاپریشن تیټر کې به ساخیږي اکسیجن به ته لګیدل او ثابت خيږي د زړه ماشين به ته لګیدل او ثابت خيږي ولې تا تدبیر کو تدبیر د پاسه د چا تور رااله دا الله د تقدیر هي کې څه نه خیر خو نو سپیره دلته دوکش دغه وخت کې د سپیره لپکارو چې ویری دی او دا ولې مان بس شي بالی ولې بسر دلان دی غورځېګم دالک بسوک چاک د کې بطاقت سوک پیدا کړي الله به پیدا کړي ما خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی اوهو دا نه د پکا بس توبه طائب کې دل پکار ورته لیکن هغه نور موچت شو اړه وېسته وی بنی اسرائیل کې چې صبر ماشومان پیدا کیږي هغه وجنه ظلم زیات دبل ظلم هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بنی اسرائیل باندې تخپل ټټه پاکه او ته پلارو کوسي جارو کې او ته دغه په خزو په ماشومان په کورونو کې خدمتونه کې او پټو کې په کارونه کې وډرانو په خوره دغه یو ظلم دا بل ظلم شروع شو بس چې کم ماشوم پیدا کېده په گاون کې پته لګي جاسوسان ګرځل ماشوم به راوای مول مخ کې به لال چاغه کولش لیکن زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سرنو چته ظالم دې دانه چې ظلم کوم او ما تسوک نشی را رسیدې الله پاک رسول الله مبارک فرمای ان الله لا یملی الی الظالم خدای ظالم له مهلت ورکړي خو چې کله اونې سینو بیا ته سوک نشی را خلاصول بیا اق ظالم چغه وباسي په کټ کې پروتي او یو چغه د اسمانه پورې خيږي خو الله بیا رانی بیا راوړي مګه خو نخره کوي کله یو دې سړو وباسي کله بل دې سړو وباسي کله جامع کرپای کله د خوراک شیره ورزي خو چې کله د لټ اگر سیخ په د پاسه راغی باس بیا سم نشته خبره ختم نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه ویم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه دې بیا څو خلاصول شي خو زمونږ ایمان دی الله پاک دا څه وکړل چې دا قوم وتر اوچت سیب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان بمړ شي دا ځوانان بم بوډاګان شي نو بیا به کال 2 سالور لس شل کاله په زموږ خدمت وکړي نو دل طبيعت تیر وته وی یو کال وجنه بل کال مو وجنه سپیره بچیا کپه دا کم کال کې نه وجد دي کې هغه پیدا شي سبکه نو چې په کم کال وی موجنه نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا او په کم کال چې وجنه نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقزینا اطلاع ورسید پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سینګ په کور را دن نشو الله دلته د موسی علی السلام د مور نه عقل تختو بعضی وخت الله داسې او لګیا د تنور چې د موسی علی السلام مور تنور چولې دي او خشاکه پکې چولې دي او تنور کې اور بلیږي غرغنده ده او دا بچي وسر دلته په دغه کې موسی علی السلام وسر دغه کې او تنور چولې دي او دغه چې کارنده پر دن نشو الله دماغ الټکلل بالکل د موسی علی السلام په مور لیوان توب لیوانه خو نه پويږي موسی علی السلام تنور کې وغورځ لیوانه خو نه پويږي دغه وخت خدای جنون راوست تنور کې چې وګورځاو غیرال الماشوم سجو او لیوانه ها سو سوې خلکو ته تاسو هم په لیوانه پسې راوست ټول کورې ولټو ماشوم کنده اخذ خو پاگل ده لیوانه ده بس هغه واپس چې واپس لاړل د موسی علی السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو او ما بچی می څه شو موسی علی السلام تنور کې پروت ته غوته خله کې بندلې ده او د پيو په ځای غروي او روچته د مظلوم خدای مدد کوي چې روچته کا او سو پتاو لګي چې دا خو ما نه پریدي بیا راځي الله پاک وتعالى کې واچو صندوق جوړ
او په صندوق کې دا بچي وربا چاو او بندې کا او دریاب ته ورول دریا نیل ته ورغورځو او لور ته بچي زوار پسې رو پسې ځا چې پته ولګي چې دا صندوق کم خوازي ماشوم صندوق کې پروت ته اوس چې الله پاک کده چا دا جن فیصله کړي قسم په خدای کا څوک ته سوباسي او چې دا چا د مر فیصله الله کړي باندې ورته جوړي صندوق ورو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه او د دې دریاب نه یو ولا د محل ته دنه تلیو نو جبرئیل علیہ السلام ولا رورو دیکا ورکی هغه ولې ته ولا جوړ پاغه ولا کې دنه لا الته د فرعون زنانه او وینځي او جنکې راغلي دي اغي داغه چمن کې دا لختی په غاړه دا غولې په غاړه لګیا دي یا لام بیالو به کوي صندوق ورغه یو څنګه خطه واغې سرون خطه او دا صندوق کې سړي چې روچته کا او صندوق کې کلو کو خشته ماشوم پکې پروت عقل سوي اوهو دلته عقل جدا مسله رااله او خو خدایا د دشمن کور ته ولا کوم دشمن نه چې کور یریدو کور لا ولا ماشوم لا اوس بس کېږي او چې بی بی آسیه سنگ کو لو کو ماشوم روچت کو سینې پوری اونیوا بس اتفاقی رب د بی بی آسیه په ځل کې د موسی علی السلام سره مینا واچو چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منی او فرعون په دې عاشق سبا وای سبا یو ماشوم می منتری دغه صندوق راوړو او زما ډیر خوښ دی قرة عین لی ولک استاد پارم د سترګو ټندک وی او تبم په خوشاله او زبم په خوشاله کم دی دادی و استاد پاربای خو ما د پار نه دی علماء وی که فرعون داس ویلو چې او دا ماشوم بس استاد پارم د خوشاله ذریعہ او ما د پارم د خوشاله ذریعہ ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړي او دلم خدای جنت ته رسول ویل کده بی بی آسیه پشان وی طالبای مال بنی نه سی نه پریدم اسنه داغه ماشوم نه به ګوره دا خو زما غېګ لراله ما سره بلويشي ستا غېګ کې بلو به کوي ستا بچي بي نو څنګه بستا دشمن شي تا نه بسنګ باد شي والی غلطه خبره پرې وته هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوي ک او د چا په ناغشتل چې چا بم سینې تا چو پینا غشتل هغه خور ور سره د خو پیجنې ځان خو نه خی ورته یاره وی زمونږ یو بنی اسرائیلو کې یو خضر پیډر خواږه دي کم شوم چې سینې تا واچینو هغه سینې ارما شوم اخلي وی تورشه را ولا ور پسې دا چې لاړه مورته مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسید ادمه رور خو د چا سینه نه دی او جاړي او توی چې ما وتستا الوي چې دغه یو خزه ده او په خواګه پیلی ار ماشوم چې سینې ته اچي نو هغه په خوري نو اوس الله سکي کدا نه غتل وي چې خبر زم نو شک به په کوچوم د دې بچي وینا نه پر دې بچي ورته وچې شم لو بوله چې ځان له کلک کې فرعون کارندگان لاړل او ورته وی چې هغه خزه خو ناراضي وی ګوره څومره تنخواه چې غواړي مونږ ورکو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتري پیبه ولا ورک د موسی علی السلام مننه نه نشم کدلته را کوي را دي کدلته به ولا لوي کم تنخواه بم را کوي ډوډۍ بم را کوي او کدلته نه راځي پر دوه محلونو ته نشمتلې بی بی آسی فرعون ته ویل ته به ولا ولي ګزن ویخه ویلېګا خپل بچي واپس غېګله خدای راوست خپل کور له ولا راوست تنخواه ولا بیل مقرر شو او پروتوکول وته بیل مقرر دي صاحب د موسی علی السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچی له پی ورکړي د فرعون ماشوم له پی ورکړي خلق براته له دې ته موږ سفارش وکړه د فرعون خدای د موږ سفارش وکړه ګوره الله پاک چې د ادم پښتانه وای چې خدای بچی نو سر ولا د کانی لاندې کا خدای به بچی دا څه ده کنه شل د سړی لګیدل دي شل د او خدای بچ کړی یو د لګیدل دي امر شي شل د لګیدل دي بچي وي یو د لګیدل دي مړ شي
د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس تا اپریشن هم نه کیږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماری چې ستا اپریشن هم نه کیږي اجم دی ګرځي په بل ټوخی راغلی دی هسپتال تم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی نظام چلون کې څوک دی الله دی ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی هغه موسی علیه السلام خدای لوی کړ او هغه فرعون ظالم خدای هلاک کړ او څنګه هلاک کړ موسی علیه السلام خو خیر قصه وګړه ده هغه ټوله قصه درته نه ویم هغه لوی شو او بیا لړ د شعیب علیه السلام علاقه دا کار بداسیو چې فرعون په پویدر وستر ودا چې دا غالک معلومیږي هغه به کار داسې کاو چې فرعون پویدا خو خيارو چې دا غالک معلومیږي نو بار راوته دي دوه کس په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دي یو د فرعون قومي دي نو اپه غټ پنده تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته ودار سره یو دا فرعون قومي وته وي ودا خو نشم لیکن موسی علیه السلام راغی اے موسی راشدا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل کولې په ظلم کې دي د وړي شي چې ته په وړي وي هو دی وړي دا موږ نو کران دي هغه ویل که سمشه ظلم مکوا وینه په د خامه خورم موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی په ونسی هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته هم د قومه بچ موسی علیه السلام سوکو چات کا خو چې د مرایله د شاله ولا راو براو کنه نو لاندې را پریوتاو ساته وته خو د موسی علیه السلام سوک اوسم پختو کې خلک ویل کا د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام سوک ته وي چې سوکي ورک بس سړی پس بکا پریوتاو خرړې مړ شو وسار لا خو پتاونه لګي د غرمه او سکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سره خبر دی وسار لا دغه الک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لار تیرې ده ویراشه کنه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ته خدای خلاق کا پرونم دی او سره جګړه کول او نن بل سره جګړه شروع کړې اوس بل لا باندې وجنه خبره خو بیچ بچاو چې خو غالک پوي شو چې غفرونم د وجل هغه لار با فرعون دربار ته وي صاحب مغالک دی کنه اپرون چې کم سړی وجل ده د وجل ما خو رسول دل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی بیخ په وباسه وطن نزه ستا متعلق فیصله وشو چې دې ملکو دا مغالک معلومیږي نو موسی علیه السلام لړ مدین پیاده لاړ ډېر مزاله وکړ ډېر مزاله او چې مدین ته ورسېد نو ستړی ستومانه دی او الته یو کویره اکی باندې خلک خپل اوبر او باسی او ساروی سیراب کوي او دی یو غالطا پریوتاو سرته صادر یا تیګه کې خودا او الله تعالی سوچت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زستا خیر ته محتاج خیر به تنازله او الله ستا خیر ته محتاج او واقعي چې دا ارچا نه دی نه پوره شنو بیا بچاته چغي وي الله تعالی او الله بیا په بنده مهربان زم شکر دې چې دا الله شته چې موږ ته چغو ها مظلوم باندې کډیرم ظلم وشي دې بچاته چغوي الله او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آهنا او د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدون کې شی بل نشته دا زر او د مظلوم رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېر زر کولاوي او دا چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین سوي اے مظلومه لانصرنك ولو بعد حين مدد بدکم لک سات پس تینی خو مدد بدکم زمودا پس بای مدد بدکم الله مدد تاسو ګورا ظالم تم ګورا مظلوم تم ګورا چې خلکو څنګه خپل ګړې چيلو خان سیراب کړل نو یو غټه تیګه بچا به غړو کسانو چتولا او پکوي به خو
نو هغه خلق هغه تیګه واغشته او د پیر پاسه کې لګي شانته او به بار په حوس کې پرې خوري او دا دو جنکې نه دي هغه خپل ګړې چيله باندې کوي اخواتا نه را پریدي او چې خلکو تیګه کې خاودا او بلګي پاتې شوي نو موسی عليه السلام د جنکونو تاسو کو ولو تاسو څوک کې یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپینګری دا غلونه یو رورم نشتا او مونږ به اله د خپل ګړې چيله سره کو چې دا خلک لاړ شي خلکو سره یو ځای مونږ نه ول چې هغه تیګه کې خاودا او به خلګي پاتې شوي بس موسی عليه السلام ور پاسید او په یوازې غتیګه ونی او اخوي پیغمبري طاقت او کما بورقه چې بلسو کسره استله په یوازې ګرګړې تو کوراوي وستله او جنکوله هغه ګړې چيله سیراب جنکه لاړې او موسی عليه السلام بیا سره لگاو او الله ته محتاج چې خدای دا بس کو ډېر لري راځه شپه کم دی تیرو دا بس کېږي جنکه لاړې پلار ته وای دا شعیب علیہ السلام لونه بابا دا سی ولکته او بے کسب سو کم معلومه اسی نشتا او جامع د سفر دی او بابا ډېر مضبوط تکړه دی وی ورشه واسه نه یو په سراله او ورته اے مرګری زما پلار دی غواړي ان ابي يدعوك بابا میرے ته आवाज کوي چې تا موږ لکه مګړې چيله سیرا پر داغي مزدوري درکې بس دوی ز ډېر خدمه خدای د پاره کړی دی خو چې سره کوي زور بشو سړی ک نیک سړی وینو سب راهنمایي به والم جنې مخ کې د موسی عليه السلام ورپسې نو موسی عليه السلام ورته وی غجیلې تا وی اے خورکه درست شه ته چې ما نه مخ کې نو د هوا سره ستاده پنسا لقینو دا وجود دی ما تخکار نو ترست شه او ما لاواز راکاو چې خي طرف ته توشه اگست طرف ته توشه پدې چلے شعیب علیہ السلام لو رسول شعیب علیہ السلام چې وتوقت المعلومات ته وکړل وی دغه چل شوی دی وی فکر مکه و د ظالمانو نه خدای بچ کړی دلته د فرعون بادشاہ نه چلی دغه غم خدای ختم اجینه وتوی بابا ځان سره خو به مزدور نشي کنه نو دین نه نشي مزدور له دوه صفته پکار دي یو طاقت اخو مونږ ولید خط مضبوط ته ابو ورقد لسو په یوازې رو باسي هغه ته تیګه په یوازې په کوی کې خو دا یو امانتګری ولا شرط دی نو سړی امانتګر دی په لارې زما خپوته نه دي کتلی نو شعیب علیہ السلام ته وی اے بچي که زما سره د څو وخت تیر ک نو یو لور بدل ته په نکاح کا اتکال را سره تیر کاته او کلاس ته تیر کل نو دا بستا مهرباني وي موسی عليه السلام ډېر اخر لس کاله د شعیب علیہ السلام سره تیر کل لس او شعیب علیہ السلام او تخپل لور په نکاح کړه او دی وتوی موسی علیہ السلام چې اوس ډېر وخت تر شوی د خپل وطن ته مصر ته التبس مور بوینو رور بوینو او کلی چې ما څوک نه پیژنې لس کال ډېر موده ده دا خدام امزان سره بوزم وی خزا ګړې چيله ولا ورکوي ها ګړې چيله امزان سره والا او دا خدام بوزا او دن ورشا یو چوکر اول یو کونټه چې پلاره ګړو چيلو ته پانه ورځه پانه څنګه چې موسی عليه السلام لار چوکې راوغښتا شعیب عليه السلام ته دا مې راوغ وی دا کېده بل راوال هغه کې خو دا بل راوغښتا چې څنګه شعیب عليه السلام دراغه بیا هغه کونټه و نیک بخت درته ویم چې دا کې بل راوال کې خو دا بل راوغښت هلته سلو 15 شپک کونټه پرته چې کومه لبه بل لګوته ول بیا با خلاص کراتلا شعیب علیہ السلام ته زبچې د په قسمت ته دا هغه کونټه د چې حضرت آدم علیہ السلام د جنت نه لسی ځان سره وړي او پکې داوا زړه افسانه نصیب کړي زوړه پلاره ولا خدای بچي مورکه موسی علیہ السلام په کوه تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري مورکړه او چې کله د خزه بچي کیږي شپه دا او تیار دا او زلزل دی نو دغه وخت کې زنانه ته دا ګرمو ضرورت دی نو خزه وته وی چې دا بس کو دا خو شپه ده نو مخامخ یورو لید نو موسی علیہ السلام خزه ته وی وی زه ورزم دی اور سره مخامخ اسو کی اور بغیر د انسان ننی نو زه ورزم کسو کې انساني تعالی براولم
استاد دې ماشوم د کېدو خدمت وکي او که څه ګرم سيزونه چې درته راوړم نو خزه وتوی دا سکارو کا چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګوري نو یو خو سپلای پخپو کا او بل کونټه لاس کې وای نو موسی علیہ السلام ډېر خره نو چې څنګه لاړ نو هغه یو اونا او داغه نرنا خته ده ظاهر کې دا سي معلومه ده لکه چې اوري خو اور نو دې حیران دي چې خدای دا ونه په سر ور بلېږي نو شونټه را واغښتا او هغه ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه هغه اور ته چت شو نو چې دې سنگ شونټه نږدې کړي نو ورته برخي دا څنګه چل نو په دې سوچ کې چې دا هغه نه وتاواد شو اے موسی انی انا ربک فخلعنا علیک ز استرب ما اورنه فخلعنا عليك فنيوباسا انك بالوادي المقدس طوا تقول پاکه علاقه پنه دیوباسا نو دی الله کوم دې आवाज داسې راځي دا الله आवाज یوازې په غوږ نوري دي لیکيږي دا الله आवाज انسان په هر اندام اوري دا بنده د आवाज په شان کې چې په غوږ اوري دي لیکيږي نو دې سر تاوي راته انا انت يا رب الله کوم دې الله کوم دې رب العالمین ول دو معجزې ورکړي او اډرې ورکوي د فرعون لزه وی داغي هو په ما بدل لا پورې دی فکر مکا اس غږ مکا اس فکر مکا زره سرمردګری مکا کونټه بدی چې کلم تکلیف ته پیغيږي دا غرزوا اجدهابت جوړي او کاغذ نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه او بار رو باسا اغه نه برنا غاني وی الله مال مرګري پکار دی وی زستارور هارون مې مرګري چې موسی عليه السلام څنګه را رسید مصر ته هارون عليه السلام الله خبر کړو دا هغه ته پیغمبري ملو هغه استقبال ته ولا رو رضان سره کونه فرعون لور ومقسو شو چې کم خوب فرعون لیدلو نیغ په دربار ورغي او چا کې جرأت نو چې وته وي چې په دربار مراد دا خو د فرعون دربار نیغ ورغي او فرعون ته مخامخ ودرې دغه یو قابل خو چې د الک څنګه راځي کونټه وسن دا څه کوي چا کې جرأت نو چې منه کړی وي ته څنګه رااله لکه وته وي ز موسی مخا پیژنې مې چې تاسو سره کوم وخت تیر کړی زه د خدای پیغمبر یم دا مرور دی هارون دام د خدای پیغمبر دی او موږ راغلی او بس ډېر ګناه دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه اوسم الله د مهلت درکې توبه واسه اوسم الله دې معاف کړي توبه وباسا الله یومنا موږ د خدای رسول نه هغه چې خوا دې خوا کول موسی عليه السلام ته الله وی دا کونټه ورده او چې کونټه وګورده او دا غي نه وجدها خمار جوړ او فرعون غروان منډه کړ زموږ بعضی کتابونه لیکي وی او یا دستونه وکړو سو کوئی شپک شلو نو مې دا دغه وخت چاش مېرې دي او دستونه څوک د چشماري خو خیر خلاصه دا چې دستونه په ولګېدل یاره پرالا منډه والا او موسی علیہ السلام ته شي کنټرول کا چې قابو کوس کا مونږ پسې خلل چې تکله غرق بم کی دا په الله یاره ته موسی علیہ السلام چې کونټه ته ګوتې کړې هغه نه واپس هم سا جوړ شو او ته استاسه دلیل دی دا دیونه بیا در پریدم نه خدای ته وګوره بیا در پریدم تی تحقی در پریدم درتا موسی علیہ السلام لارو استاسرو استغین رنا خطه ده و دا برگی مرس پشانته ده پورا رنا کرو اسوی وی تا خو جادوگر دل را غندوم که تاو گٹلا تب پا حقه کاغیو گٹلا منگ پا حقه یو دیر خد یعنی دا سی پا موسی علیہ السلام دا غا کونٹه یرا تیرا شو چه نا غا پولیس تسویلی شو نیر پاوچ تسویلی شو غاگی نشو هر چی سره به گزاراو کې خو چې چا سره کونټه وي دا غي نه مار جوړيږي والله کو سره گزاراو معمولی غونډه یو جټکا ول یو سا پر منډه وای جادوګر راغون کل د اختر ورځ ده جادوګرو لاول د موسی علی السلام سره خپل خبره وکړه چې کومنګ وکړل سبي انعام بم در کوم تنخواه پیسې هم در کوم او تاسو به ټول د قومي سملې او د سېنات ممبران به او د صوبایي سملې ممبران به غټ ممبران به دا غټ ممبران جوړو دا اوس چې کمستا د صوبې او د قومي ممبران دی اوس بولی لګېدلې ده ښا یو د صوبې سملې ممبر پښ کروڑه او پاتا کروڑه خرڅيږي ګډان او چيلي دي
ګړانو چیرې چې څنګه خرڅي افسوس خپکهږي ما مونږ هغه خلک سملو ته لګل دي هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅي دا د مشران زه افسوس کې کله پروزما یو وای هغه غل دی بل وی دا بل غل دی نه پویږي چې ساس پکې سو سپریم کورټ وی تغالی کوزیگا ابل غل دی کوزیگا های کورټ وی نه دا نه دی ابل غل دی دا د مشران د خلکو له موږ ټونه ورکو دا به موږ د قوم مشران جوړيږي نن بولی لګېدلې ده ام پی اگان بخرسيږي او 8 کروڑ روپو ته پرون ماته چاوي چې 8 کروڑ روپو ته منبر قیمت ورسېد مې دا خوري لوی مضبوطه دي دومره قیمت خو د بل چا نشته دومره پیسو باندې خرسيږي د کم قوم منبر بخرسيږي ها دغه قوم به دغه سپیرل دغه خنزیر لوټ ور کړی چې کم خنزیر تا نه وټ واغشت او جمعات په جمعات او کوټه په کوټه وګرځید او دی بیا خپل وټ خرڅي او ځان خرڅي بهر کې دا پکې ځان نه مسله ده او خبره مې دې پورې کولا دا سوال خو به خدای نه کو کنه چې خدایا ممکن خپل یاره پیدا کړي چې مونږ هر وخت نه یری او خدای زمونږ د دې وطن بشرانم هغه جوړ کړي چې داغي پزړه کې ستا یاره بس ستا یاره پړ کې نه کنه او صرف زمونږ د خرصولو د پاره دینو خدای داسې مو مقرره بهر کې زمارونو جادوګر راغون کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړی راوړل او ساګانې راوړل په میدان وګورل او دومره ماران ته جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیہ السلام باندې یاره رااله او قرآن وی وجاءوا بسحر عظیم ډېر سحر دی موسی علیہ السلام یاره چې خدای پاک دا خو په سونو نه په زرګونو باران دي کله ما کونټه جوړي او دین جوړ کړ او دا خوري الله مې یاره ورغورځوا کونټه او چې موسی علیہ السلام کوټه سي او غورځولا کونټه لګیا شو او یو خلی په دا یو غاړه کې کړو بلې په دا بل غاړه کې کړه او چې شلقې ورک ټوله را غون کړل او خوانې په ونو غونډه تیر کړل او کونټه والا د موسی علیہ السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورل نو پاغه د ټیزونو باران شي لیسا شي قابو کا موسی وینا نه پر خدای ته وګوره تا دې غرب باندې قسم چې ستا مشه قابو کا غر کې اوس منه کنه منه جادوگر پوي شو مولا پیجنې ناتخوان پیجنې جادوگر پیجنې هغه پویا جادوگر نه دي ټول په یو جبه چې آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون پر ایمان ټول مسلمانان او فرعون سوي پرې دمم چتا لاس او پیدا نه پرې کو خې لاس او غسه پا او لخر راوېسته موسی علیہ السلام الله سره مشوره وکړه سوکم پیدا سوکا چې دا چې څومره مسلمانان دي ستاد قوم او دا جادوګرم ټول مسلمانان شو دا والو حضرت الله خیمزه الله وتعالى خول دوی تل او فرعون ته اطلاع ملو چې سړي خود نه تختیدل هغه لخشپګ لک کړ د فرعون ورپسې شو موسی علیہ السلام ته قوم چې دا پخپل خو په دې لار روانه وینه درته الله خو دې دا خو بدریاب ورغلی اوس بسکو الته دریاب او د خو د فرعون لخر اوس بکیس په دې لار ولې رااله موسی علیہ السلام الله ته الله سوکم فلما ترى الفئتان قال انا لمدركون قال كلا الله را لار دې کړو هغه ورسېدل الله وینا اسم نشي کوله ورده په دریاب دې تور نږدې چې نږدې شوې کونټه ولا یوسا کونټه یو دریاب کې خدای دولتداري جوړ هوا پکې و چلے د زمکه مچشوا او اړه روکه چې بلومبه لار د پلان کې قوم دویمه د پلان کې دریمه د پلان کې چې ازدحام جوړ نشي هر قوم په خپل آسان لړ شي موسی علیہ السلام سره د قومه پورې او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی وملیدل دومره زماروب د چې التو مو دریاب راتاو شلید او چې را نږدې شو کنه نو بیا په یاره ټټر په ولګي ټټر یاره سینه چې وردن نشو چې ته غرق نشو
رسول الله مبارک فرمایي وی جبريل علیہ السلام راتوي چې اس په اخوا دی اخوا کول اس په مولد قیزینه اونې ولو کلاس په ورک ور دنه او ټول قوم ورپسې په غلار ور دنه شو او چې سنگ د دریاب دی میانسته شو موسی علیہ السلام اوته بیا ولا کونټه یوسا چې کونټه یو لا دریاب په او جنگید شپږ لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړ تباش. رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث ته چې جبرئیل علیہ السلام راته وی چې اے الله رسوله ارمان کاغه وخت لیدلې ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راو وستو د فرعون په داخله کې به منګل په داخله کې زمارونو د ظالم انجام تاسو ولې شپږ لکه بعض علما لا ډیر یاد شپږ لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیہ السلام لاړ الته ولمن او سلوار ترون جبین راځي سیسه ملزان راځي غخري او د اوریاز سورې په د پاسه ګرځي او د موسی علیہ السلام د معجزې د اوبونه فایده اخلي غوبس کی اغه مصر اغه باغونه اغه کورونه اغه کلی اغه سره اغه سپین ټول خدای موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل له ورکل او فرعون دغه قوم خدای هلاک او تباہ کړ. دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ور کوي خو چې کله اونیسی نبی نه پریږي او دی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فان الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیاری وي تیاری بهر کې دې کې سبا د خبرې پاتې شوي که موقع ان شاء الله آینده جمعه بم په پټه لګوندې خبرې او صرف دومره خبره تاسو ته مخکې एकदम چې د ظلم نه بزان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم با نکو او د خدای نه بدا یو سوال کوا چې الله مم ظالمان کم مظلومان که ظالم شوي بیا تبعیدا که مظلوم شوي نو بیا تبعیدا دا سوال نبی رسول الله هم غوښتي دي دا به مونږ غواړو او د ظلم په مقصد مې پوهه کړی ستوي چې کم اندام کم سیز الله کم پسله پیدا کړی دی هغه کې به استعمال دا غینه علاوه کده بل سیز کې استعمال کو دې ته ظلم ویل کېږي نو نور به ان شاء الله اند جمعه کې الله مقرر کړه بیان به رب العالمین ته مو ظلم نه وساتي خدای مو ظالمان کې مو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتي او مخلوق زمونږ د شر نه وساتي الله مو د بیمارو نه وساتي خدای که څوک بیماران دي ته ول شفا ورکړي الله روغ صحتونه ولا ورکړي او چې کوم مردگان دي الله ته مغفرت نصیب کړي